او زما د دوی سره د مرګ ظلم شوی دی. غاښونه یې ټول مات دي، 15 غاښونه زموږ سره په کاپۍ کې بند دي او خوله نه کولاوی، خوراک نشي کولی او مور دواړه موږ هغه ګرځو او دا په کور کې ورته زه ناست یم، واړه ورسره ناست دي. خبره دا ده چې دا ماشوم سره دونه ظلم، ما سره چې دښمني زه به یې وهلی وم، زما بل ورور به یې وهلی و، نو دا خو ماشوم و وړوکی و. د جنسي تشدد واقعات بار بار مخې ته راځي، خو چېرته هم یو مجرم ته خاطرخوا سزا تر اوسه پورې نه ده میلاو شوې. تر اوسه پورې دغه یو مجرم چې دی هغه په چوک کې نه دی راځوړن شوی. تر اوسه پورې د دغه شان مجرم نه نوکونه نه دي وباسلي شوي چې نور عوام او نور خلک چې کوم دي هغه د دې نه عبرت واخلي. چې دی لکه فورا ده ته مرپور سزا میلاو شي او دی خپل انجام ته ورسي. زما وزیر اعلی صاحب ته، زما لاندې نور مشران چې دي کوم ججان، زما هغو ته خواست دی چې هغو نه نو زه به بیا په خپله راوځم، زما واړه چې دي هغو انټرویو نه ده ورکړې، هغه به راوځي د اسلام آباد پورې موږ به احتجاج کوو او زه د پارلمنټ هاوس پورې لکه زه ځم او زه خپل بچي او زه خپل انصاف غواړم. چې یعنې د په حیثیت د یو مسلمان، په حیثیت د یو انسان، عمر وحید ډېر غریب سړی دی، د سره ډېر زیاتی شوی. د 2 لک روپو پورې د ده په ماشوم اوس لګېدلي دي، 2 میاشتو پورې ورته خوراک بند دی، 3-4 لک روپۍ ورته نور لګي، په جامو کې ورته کلیپونه لګېدلي دي، یو کلیپ په 15,000 روپۍ باندې اخیستی شوی دی. 1 روپۍ د سر په جیب کې د منګوري ټکټ نه و چې دی په خپل ځای پسې منګوري ته تللی وی، دله ټکټ بل سړي ورکړو چې دا ټکټ والا دی لاړ شه. دی ډېر یو غریب سړی دی. زه د خپل علاقې هر هغه سړي ته زما د طرف نه دا خواست دی چې څوک یعنې صدقه ورکوي یا څوک خیرات ورکولی شي چې یاره زموږ د طرف نه د دې عمر وحید سره څه نه څه مدد وشي چې د مالي، ځکه دی خو دیاړي کوله، دیاړي هم د خرابه شوه. اوس خپل ماشوم کلاری، هغه دومره ماشوم دی د 15 کالو دی، نو کله یې مور او کله یې دی کلاری بغیر د کلارولو نه د هغه خوراک هغه ته بند دی، هر څو ته بند دي. نو دې وکیل برادري ته زما دا سوال دی چې یاره د دې هلک کیس وانلې چې دی خپل انجام ته ورسي او پانسي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو، زه محید الله خان. ګران ملګرو، انسانان ډېر زیات بې حسه شوي دي. زما صحافتي کیریر کې ډېر لږ وخت داسې حالات جوړ شوي دي یا داسې حالات راغلي دي چې پروګرام کول یا خبرې کول زما دپاره ډېر زیات ګران شوي دي. هغه وخت انساني احساسات دومره پیک ته ورسي چې بیا دا یې بیان ډېر زیات ګران شي. ګران ملګرو، دا مهال زه د سوات تحصیل خوازخیلې علاقه اصاله کې موجود یم. زما په څنګ کې ناست عمر وحید دا هغه شخص دی. تېر ورځ سوشل میډیا باندې کم یو خبر چې وایرل شوی و، د 15 کالو یو وړوکی غوندې ماشوم د اصالې د کلي سره تعلق و، هغه سره جنسي تشدد شوی و. د جنسي تشدد واقعات بار بار مخې ته راځي، خو چېرته هم یو مجرم ته خاطرخوا سزا تر اوسه پورې نه ده میلاو شوې. تر اوسه پورې دغه یو مجرم چې دی هغه په چوک کې نه دی راځوړن شوی. تر اوسه پورې د دغه شان مجرم نه نوکونه نه دي وباسلي شوي چې نور عوام او نور خلک چې کوم دي هغه د دې نه عبرت واخلي. ګران ملګرو، د ایان د داستان چې دی دا ډېر زیات مختلف دی. دغه ایان سره امیرزیب نومې یو وحشي ځناور مخکې جنسي تشدد وکړو. دا ماشوم د خپل کور نه راووتو، دی پسې چل ول باندې یو ځای ته بوتلو، هلته یو سره جنسي تشدد وکړو. عین بعد کله چې دا ماشوم په جړا شو، د ده په جسم باندې چکونه هم لګولي دي، د ده د غاښونه او جبړه چې ده دا هم ډیمیج ده، دا هم ماته ده. هسپتال کوم رپورټ چې دی دا مطابق دا نه بعد دا ماشوم د ختمولو، د ده د وژلو پوره یو کارنامه، پوره یو سلسله چې ده هغه هم تیاره کړې وه. دا ماشوم یې د 3م چت نه بیا ښکته راغورځولی دی یو خوړګۍ طرف ته چې یاره دا ماشوم زه بالکل ختم کم او هېڅ اثار پاتې نه شي د دې جنسیت تشدد نه بعد. دغه امیرزیب د دې ماشوم سره تر وژلو پورې هر قسمه کار چې دی هغه کړی دی. په هغه ورځ باندې کله چې موږ دا پوسټونه ورکړه به حیثیت انسان د انسانیت په ناطې باندې، او زموږ دا خیال و چې د دې دپاره موږ بھرپور اواز اوچتو. بیا د هغه خاندان طرف نه ماته باقاعده ټلیفون کالز هم راغو چې یاره ته دا پوسټونه او دا تصویران ډیلیټ کړه، کني د دې نتایج چې دي یا به ستا دپاره ښه نه وي. نو بهرحال هغوی ته خو چې کوم جوابات ورکولو هغه خو ما په هغه وخت باندې ورکړي دي. خو زما په څنګ کې ناست عمر وحید صاحب دا د هغه
ماشوم چې دی د هغه والد دی. دې ترڅنګ جانشیر خان هم زموږ سره ناست دی، څوک چې د دې اصالې د کلي مشري هم کوي. او کله چې هم داسې څه واقعات راځي نو جانشیر صاحب چې دی پکې ټول نه پیش شي. زموږ سره ډېر محترم ډاکټر درویش صاحب هم ناست دی د کیمرې په شا باندې. دا موږ چې دې وخت کې کوم ځای کې ناست یو، دا د ډاکټر درویش رهایشګاه ده، دلته کې موږ ناست یو. هغوی زه ډېر زیات مننه کوم چې موږ بار راځو د ډاکټر درویش صاحب په دې ځای کې ناستې کوو او زموږ بهرپور تایید کوي. دې علاوه د علاقې مشران چې دي د عمر واحد صاحب وروڼه دي، د ماشوم ترونه هغه هم دلته کې ناست دي. انجینیر فخر عالم صاحب دی، د علاقې نور مشران دي. زه بخښنه غواړم که مال د چا نومونه راځي. زما تمهید لږ ورته اوږد شو، زه به د عمر واحد نه د ټول صورتحال تپوس کوم. خو کله پورې چې دغه درنده صرف شخص خپل انجام ته نه رسېدلي، دته پانسي نه شوي، تر هغه وخت پورې د دې کلي دا څومره خلک چې دي دوی ته آرام نشي میلاویدی. د دې نه علاوه عمر واحد چې دی دا یو ډېر متوسط طبقې سره د تعلق دی، یو ډېر زیات عاجز او غریب انسان دی. د خو هیڅ قسم داسې مطالبه نه ده کړې، خو زه خپل طرف نه په دې ټلویزیون سکرین باندې تاسو نمبر لیدی شئ، دا به د دې عمر واحد نمبر تاسو که خپل طرف نه د سره تعاون کول غواړئ نو دا ستاسو د الله سره تجارت دی. بس تاسو پوه شئ او دا عمر واحد پوه شه، تاسو د سره خپله رابطه چې کوم ده په خپله کولی شئ. عمر واحد ته زه تپوس کوم چې دا ټول صورتحال څنګه مخکې رالو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی زه ستاسو د دې میډیا والا ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زه غریب غونته کس یم، د ما تپوس وکړو او زما د جوی سره د مرګ ظلم شوی دی پوه شوې. او د خوازه خیلې د تاڼې د ایسچو ډي اس پي د ایس پي هغو په موقع باندې راغلي او زما دا رور خواته چې ناست دی د اواز اوچت کړلی دی، د شپې په 1 بجې ایسچو ده ته ټلیفون کړلی، په 12 بجې کړلی، د خپل ټول کارونه پرېښي دي او زما سره په دې دغه کې د هغې پورې ولاړلی چې تر څو دا مجرم وي پانسۍ سزا ته نه رسېدلی. نو زه به ستا سره ولاړ یم، زما سره نور خلک دا زما د بر اصالې مارګری مې دی، دوست مې هم دی، رور مې هم دی، د کلي مشر مې هم دی. او بقایه خبره دا ده چې دا ماشوم سره دونه ظلم ما سره څه دشمني زه به یې وهلی وم، زما بل رور به یې وهلی و. نو دا خو ماشوم وړوکی و. دا راته ووایه کله چې ماشوم د کور نه بار ووتو د ده سره دا تشدد وشو، دا چکونه بکونه بیا د چت نه راوویشتو، تا ته څنګه پته ولګېده؟ ما ته دا پته ولګېده چې زه په خوازه خیله کې وم، په دیاړۍ کې وم، کار له تللی وم. زما یو وراره دی، هغه ما ته د هسپتال نه ټلیفون وکړو، وی ایمرجنسي ته فورا آزاد راشه. زه چې لاړم دا ماشوم چې دی په دې حالاتو کې پروت و او د هغه ځای نه بیا افسرانو فورا راغلي، هغه مجرم کم مجرم چې دی هغه یې نیولی او هغه یې ځای ته رسولی. خو اوس مونږ وایو چې یاره دغه مجرم ماشوم اوس څنګه دی؟ طبیعت ماشوم اوس ښه دی، خو غاښونه یې ټول مات دي، 15 غاښونه زموږ سره په کاپۍ کې بند دي او خوله نه کولاوی، خوراک نشي کولی او مور دواړه موږ هغه ګرځو او دا په کور کې ورته زه ناست یم، واړه ورسره ناست دي. او ټوله علاقه په دې واقع باندې ډېره زیاته د علاقې خلک خفه دي، علاقه سوګواره ده. دا راته ووایه چې دا ټول خلک پرې خفه دي، ته خو یو پلار یې، ستا په ړه باندې څه تېر شي وا وخته چې خپل بچی دې حالت کې؟ په هغه وخت کې دا تېر شوي چې با باندې دا آواز وشو وی چې لکه ماشوم د دریم چت نه اتاو کړلی او تشدد یې ورسره کړلی او بیا د تشدد نه بعد چې دی دغه په هسپتال کې چې کوم راپورټ راغی او دا خبرې ما واورېدې نو لکه زه ډېر زیات بې حوصلې شوم. داسې دا په معاشره ده، په دې کې به نور بچي دي، زموږ په خوا او شاو کې ګاونډ دی، نور ماشومانان دي، د دې ناسور نه کلي ته هم تکلیف دی، نور ماشومانانو ته هم تکلیف دی. نو زه یم چې دی لکه فورا ده ته مرپور سزا میلاو شي او د خپل انجام ته ورسي. زما وزیر اعلی صاحب ته، زما لاندې نور مشران چې دي کوم ججان، زما هغو ته خواست دی چې هغو نه نو زه به بیا په خپله راوځم، زما واړه چې دي هغو انټرویو نه ده ورکړې، هغه به راوځي د اسلام آباد پورې موږ به احتجاج کوو او زه د پارلمنټ هاوس پورې لکه زه ځم او زه خپل بچي او زه خپل انصاف غواړم او زما سره ډېر زیات ظلم شوی دی. صحیح، ډېر زیاته مننه. ګران ملګرو، دا عمر واحد دا ماشوم والد خپل تاثرات را شریک کړو. د ده سره خبرې زه ډېرې زیاتول نه غواړم، ولې چې د ده په ړه باندې چې کوم غم دی نو هغې اندازه تاسو لګولی شئ. زموږ سره جانشیر خان هم موجود دی، څنګه چې دی ووایي چې دا کیس ټول دی هینډل کړی دی. د دی هم تپوس کوو چې دا صورتحال د دی په علاقه کې راغلی، د دې باره کې دی څه ویل غواړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه حال دی جی تاسو ښه یې؟ بالکل خیر، تاسو څنګه دي؟ ښه. ټیک ده. د دې ټوله واقعه ستاسو په علاقه کې راغلې ده، لکه دا علاقه داسې دا د یو کور حیثیت دي، لکه دا واقعه داسې لکه ستاسو په خپل کور کې چې راغلي. دا راته وایي دا واقعه تاسو څنګه هینډل کا، او اوس د علاقې ټول کسان دلته راغونډ دي، ستاسو حکومت ته مطالبات څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې دا کوم سخت وخت دی په دې عمر وحید باندې دته د تکلیف ورځي تا او فرمان سواتي تاسو رالی او دا خبره لږ مخکې بول غواړئ د میډیا په ذریعه چې یاره خلک د دې واقعاتو نه خبر شي، چې د دې جرم روکتام هم وشي او بلکې د ده سره څوک امداد کوي نو چې د دې خبرې نه خبر شي. زه د ما ته ټلیفون وکړو چې ته کوم ځای زال پورې کې وم، څه کار پسې تلم، یو جرګه وغیره تللی وم چې یاره ته راشه زما څنګ ته، او زما سره یو غټ زیاتی ظلم شوی دی، زما بچي سره داسې یو زیاتی شوی دی چې هغه جنسي تشدد او د هغې نه وروستو بیا زموږ یو جنازګاه دی د هغې 30 فوټ د هغې اوچتوالی دی، 2 چته دی، د هغې 30 فوټ د اوچتوالی نه هغه بیا ورته وکړی دی خوړګۍ ته، او ماشوم مې به یا بچ شي یا به بچ نه شي، خو ته ځان را ورسوه. ما درته وویل چې ته اوس کوم ځای ولاړې دی، زه په تاڼه کې ما پولیس ته د دغه کوشش کاوه چې یاره زه تاڼې ته تاڼې والا ایکشن نه الي نو چې زه سپارش یا چاته وینا وکړم یا زه په خپله باندې وکړم. خو زما رور او زما زوی هم موجود و، د ده سره په تاڼه کې ولاړ و، هغو ته ما رابطه ورسره وکړه چې زما یو رور تا ته پته ده چې یو رور مې چیرمین دی، بلدیاتي چیرمین دی، یو ورور مې بل زر زکات چیرمین دی، نو هغه وچه زکات والا چیرمین چې هغه ورور او زوی مې ورسره ولاړ و ده سره. هغو ما ته ووایي چې ته خیر دی په تسلۍ سره راشه، ډېر زیات په دغه مه راځه، پولیسو ټول ان ایکشن دي او ډېر په صحیح طریقه کار روان دی. زه چې رالم ما حالات ولیدو نو زه د خپلې تاڼې د پولیسو ډېره شکریا ادا کوم، د ایس ایچ او سجات علي خان، ایس ایچ او ایاز خان، د ډي ایس پي اجاز خان، ایس پی اپرسوات. زه به تاسو له تصویران هم درکړم چې هغه د هغه موقع ځای له هغه په څو څو پیره راغلي دي او د یو خبرې دپاره هغه د خوازخیل نه روان شوي دي او راغلي دي او هغه موقع هغه ځای راغلی چې دلته دا کار شي، دلته دا کار. زموږ سره ډېره مرسته د هغه په وړو کې هم هغو کړې ده چې هلک هسپتال ته فورا خو منګورې ته ورسوئ. موږ دته یې په وخت باندې د پیسو اپر هم کړی دی چې یاره ستا څه پیسې په کار نو بل چاته مو وایي موږ به درله درکړو. دا زموږ دپاره ډېر د فخر یو خبره ده چې یاره داسې ایکشن واخلی شي. بیا مجرم نیولی شوی فورا په وخت یې نیولی ومو نو هغه خو یو ورځ یو شپه یو ورځ هغه حل نه ویلی چې یاره دا کار ما نه دی کړی و. بیا زما د مخې نه چې زه هم موجود وم چې هغه پولیس ته اقرار وکړو چې یاره دا کار ما کړی دی. او اوس زمونږ دا مطالبه ده د ټول ناول، خو زه د وکیل برادرۍ نه د وکلانه یو خواست ورته کوم، مطالبه ترې کوم چې د دې وخته پورې چې کوم پولیس محکمه باندې خلک ټکونه کوي د هغو خو موږ خراج تحسین ورته پیش کوو او دا صفتونه ورله وکړو چې زموږ سره بر وخت کاروایي شوې ده، سړی ونیو او کوم د لیکلو کار چې و هغه هم صحیح وکړو او سړی جیل ته ورسېد. خو بیا به اوس څوک راپاسي هغه له به وکیل نیسي چې یاره زه د دې کیس وکړم. زه وکیل برادرۍ نه دا سوال کوم، د ټول وکیلانو ته درخواست کوم چې د دې هلک کیس وانخلي، چې ده یعنې د په حیثیت د یو مسلمان، په حیثیت د یو انسان، عمر وحید ډېر غریب سړی دی، د سره ډېر زیاتی شوی، د 2 لک روپو پورې د ده په ماشوم اوس لګېدلي دي، 2 میاشتو پورې ورته خوراک بند دی، 3-4 لک روپۍ ورته نور لګي، په جامو کې ورته کلیپونه لګېدلي دي، یو کلیپ په 15,000 روپۍ باندې اخیستی شوی دی، 1 روپۍ د سره په جیب کې د منګورې ټکټ نه و چې دی په خپل ځوی پسې منګورې ته تللی وی، دله ټکټ بل سړي ورکړو چې دا ټکټ والا دی لاړ شه. دی ډېر یو غریب سړی دی. زه د خپلې علاقې هغه سړي ته زما د طرف نه دا خواست دی چې څوک یعنې صدقه ورکوي یا څوک خیرات ورکولی شي چې یاره زموږ د طرف نه د دې عمر وحید سره څه نه څه مدد وشي چې دله مالي، ځکه ده خو دیاړي کوله، دیاړي هم ده خرابه شوه. اوس خپل ماشوم کلاری، هغه دومره ماشوم دی د 15 کالو دی، نو کله یې مور او کله یې دی کلاری، بغیر د کلارولو نه د هغه خوراک هغه ته بند دی، هر څه ته بند دي. نو دې وکیل برادرۍ ته زما دا سوال دی چې یاره د دې هلک کیس وانهلي چې دی خپل انجام ته ورسي او پانسي شي. واقعیت داسې ده چې موږ یو ګاونډ دی
ګاونډ کې موږ ټول دلته کې کاروباري خلک وي، لکه کاروبار دی د دوی خپل دوکانونه دي، زما ځانه کاروبار دی. د چا چې دا واقعه کړل لکه دا هلک د مخکې نه هم به دا چلونه کول، خو د دوی د خپلولۍ د وجې لکه دوی په هغه باندې لکه داسې غټ کار یې نه کړی چا به دومره دغه نه کوي چې یاره د دماغي توازن نه دي دغه دی صحیح نه دی، د هغې د وجې لکه خلکو دغه نه کوو. اوس چې ده کوم کار کړلی لکه د دې موږ دا دغه کوو چې دا واړه موږ ساتلی نه شو. هر سړی خپل کاروبارونه کې اوس عمر واحد دی دی دیاړي کوي، دا نور وروڼه چې دوی ځانه په خپلو دوکانونو کې، نو موږ په دې محله کې واړه ساتلی نه شو. په دې محله کې تنور دی، نو ډېرو کسانو موږ ته دا شکایت وکړو چې یاره موږ دا واړه دي تنور ته نه شو درلېږلی. دلته دا هلکان دي، یو د ده کشر ورور دی هغه هم دغه شانتې دی لکه ولې چې دا هلکان دې ماشومان ته نقصان رسوي نه، د دې د وجې لکه موږ ماشومان دې ځای تنور ته نه شو درلېږلی. زموږ دا مطالبه ده چې یا خو دې دله ښه بھرپور سزا ورکړلی شي، او که داسې نه کېږي او لکه عدالت او د ده دغه کوي، نو بیا دې دا محلې کې چې کوم د دوی دغه دی د دې ځای نه دې بیا دوی بل ځای ته لاړ شي، هغه علاقه دې بدر کړي لکه ولې زموږ بل بیا څه دغه نشته. ډېره دردناکه واقعه شوې ده او انتظامیه چې کوم تګودو کړي موږ د هغې حمایت کوو، د هغو صفت کوو. بل د دې هلک دا پلار مور چې دا عادي مجرمان هم دي، چرس خرڅوي، هر قسمه نشه خرڅوي، د دې وړو حمایت کوي، د دې خپلو زامنو په سر باندې خلکو سره شرونه جنګونه کوي. نو په دې کې زیات قصور د مور پلار هم دی. لکه موږ وایو چې د دې محلې نه دوی بدر شي، د دوی دا کور دوی دا هر څه دوی عمر واحد ته ولیکي، د دا حق ته چې دلی ورکړي او دوی د علاقې نه وباسي ختم کړي. زه ستاسو ډېر شکرګزار یم، تاسو زموږ د غریبانو اواز واورېده او دلته رالی په ډېر سخت ټیم کې موږ له او بیا زه د خوازخیلې د تاڼې د سیچو د ډي سي پي د ایس پي د هغو ډېر شکرګزار یم چې په موقع را رسېدلي، مجرم یې نیولی او په څو څوپېرې راغلي تفتیش یې کړلی، د هغو ډېر شکرګزار یم. دا زما ورور دی عمر واحد، د ده سره ډېر زیاتی شوی دی. دا د خدای تعالی عجز دی په دې وروڼو کې چې د ده د رزق درک نه لګي، د ده سره ډېر زیاتی داسې ظلم لکه چلته په دغه کې نه دی شوی لکه دا چې شوی دی. موږ د حکومت وزیر اعلی نه دغه نه ټول نه موږ د جج نه ټول نه موږ دغه غواړو چې زموږ سره انصاف وشي، بھرپور انصاف وشي او دا هلک چې دی د عمر بل یا قید شي یا پانسي شي او کور یې دی دلته کې د هغه بل رور دی هغه چې کوم دی هغه هم دقسې دی. نو موږ وایو چې هغه هم درشي، دا پلار یې چې و پلار او مور یې دا ورسره هم په د دوی سره ساده شو که نه، نو دا ټول کار په ساده شوی دی، ښه په دغه باندې شوی دی. نو موږ وایو چې دوی د دې ځای نه لر شي، دا کور سرکاري شي او بس دوی د دې ځای نه ورک شي. زموږ نور ماشومان دي، سبا به یې زموږ د بل ماشوم سره دا دغه کړی اورې، نو موږ دا سوال کوو حکومت ته چې دوی د دې ځای نه لر کړي، بس دا کور سرکاري کړي او دا محله خالي کړي، لر شي، کلی موږ ته دغه وزګار کړي. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. دا عمر واحد د هغې وروڼه د ماشوم ترونه او د دې علاقې مشران چا چې خپل خیالات زموږ سره راشریک کړو. د دې ټولو خلکو یوازینۍ مطالبه دا ده چې دغه درنده صفت شخص چې دی د هغې دلته کورنۍ چې د پاساله کې چې اوسېږي هغه کورنۍ دی د سالې نه بېدخل شي او د هغې کوم کور چې دی هغه د عمر واحد پسې ولیکلی شي. د دې نه علاوه ولې چې دغه ټول کور چې دی د دې کې څومره کسان چې دي ټول په غیر قانوني کارونه چې دي پای کې ملوث دي، دا د دې مشرانو وینا تر مخه دغه خبره ده. د دې نه علاوه یو ډېره مهمه خبره دا هم ده څنګه چې ما تمهید سټارټ کې ووې، عمر واحد یو ډېر کمزوری کس دی، خپل دغه ماشومان ډېر په ګرانه باندې ساتي. بیا دې قسم یو غټ مصیبت پرې راغلی دی چېرته چې 2 لک روپۍ د ماشوم تر اوسه پورې په علاج باندې لګېدلي دي، مزید هم لګي، 2 میاشتو پورې خوراک هم ماشوم ته بند دی. د دې ماشوم یو وړوکی د اپریشن چې دی هسپتال کې هغه هم شوی دی. نو تاسو که عمر واحد سره کم قسم امداد کول غواړئ، په دې سکرین باندې به عمر واحد خپل نمبر موجود دی، تاسو په خپله د سره رابطه وکړئ. په کم طریقې باندې بار ملک کې ډېر مقیم زموږ پاکستانیان ډېر نر بهادر وروڼه دي، همیشه په سخته کې دلته کې پاکستان کې کم وروڼه چې دي پښتانه دي هغوی له لاس ورکړی دی. عمر واحد سره په دې سخته کې ودرېږئ او لاس ورکړئ. دې تر څنګ انتظامیه ته او حکومت ته عدلیه ته زما دا درخواست دی چې سخت تر سخت څومره چې هم په قانون کې شک جوړېږي څومره پکې هم سخته سزا د داسې مجرم دپاره یې هغه سخته سزا وله ورکوئ او د پانسۍ رسۍ چې ده هغې ته دغه مجرم ورسوئ. ولې چې زموږ ډېر بار ګلالي ماشومان په هر کور کې دغه ماشومان دي او ګرځي راګرځي، علاقه کور محله هر څه ډېر غیر محفوظ شوي دي. د خپلو بچو په خپله خیال ساتئ، ولې چې داسې کسان چې دي دا په معاشره کې ډېر زیات سیوا شوي دي چې کله هم د مجرم ته سزا میلاو شوه نو یو پیر به بیا راځو دلته به کینو، یو پیر به بیا به پروګرام کوو. تر هغه وخت پورې وحید الله خان له د دې علاقې د مشرانو له ټولو اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.